बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दे तारीखी एहतजाजी जलसे ग्राना सदरा द पार्टी महबूब चेयरमैन मोहतरम महमूद खान अचकजी द पार्टी मरकजी सेक्रेटरी मोहतरम नवाब अयाज खान जोगिजी او د پارټۍ مرکزی او صوبایي مشرانو په دې پنډال کې ناست د عوامي نیشنل پارټۍ نمایندګانو او د پښین غیرتي سپین ږیرو ځوانانو او زما همزولو چې د ګروپ اجازه نن موږ د یو داسې لوی شهید د شهادت په سلسله کې راغلي یو چا چې خپل ټول ژوند د ژوند 42 کاله د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو ویش نه ستړي کېدونکي مبارز په توګه په دې ملک پاکستان کې د پښتون افغان او د مظلومو قومونو د ازادۍ او د سرلوړۍ لپاره په دې ملک کې د جمهوریت او د انساني حقوقو لپاره د خپل مورني وطن د ګران افغانستان د ملي حاکمیت د پاللو لپاره خپل ټول ژوند ورکړي او په اخر کې خپل سر هم ورکړي. ملګرو خلک دا وایي ملګري دا وایي چې موږ درته راغونډ شوي یو چې موږ د شهید لالا په یاد کې دا جلسه اعلان کړې ده. زه به دا درته ووایم چې لالا مړ نه دی، لالا ژوندی دی. لالا د خپل سوچ په شکل کې د موږ سره دلته ناست دی. لالا د خپل فکر په شکل کې د موږ سره دلته موجوده دی. لالا د خپل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شکل کې د موږ سره دلته موجوده دی. ملګرو لالا د مشر محمود خان اڅکزي په شکل کې د موږ سره دلته موجوده دی. ملګرو لالا دا لاره دا د ازادۍ جدوجهد دا پارټۍ د خانشین عبدالصمد خان اڅکزي دا تحریک په خپل سر په بیه باندې تر دا ځله رسولی و او موږ ته دا باید دي دا ناستو ټولو قوماته باید چې موږ په منډه باندې په ستړي کېدو په ستړیا باندې دا کم از کم دا لاره ترسره کړو. ملګرو خبره دا شی ده د دې ملک ریاست چې کومې جاسوسي ادارې دي او د دې ملک چې کوم پنجابی فوج دی دې فوج دې ریاست په دنیا کې داسې یو ظلم نه دی چې دوی په موږ نه دی کړی. که زه دا خبر درته وکړم چې دوی کوم ظلم کړی دی په دنیا کې یو قوم په دنیا کې یو ریاست دا سوچ هم نشي کولی چې دوی په انسانیت باندې داسې ظلم کوي کوم ظلم چې دوی په موږ پښتنو افغانانو وکړي کوم ظلم چې دوی موږ په افغانستان وکړي. ملګرو دې ریاست دې فوج د موږ د زموږ اوبه نیرونه ویوړو موږ ته د وینو نیرونه راکړل. دې ریاست په زموږ په سیمه کې زموږ معدنیات د موږ د یوړو موږ ته په دغه ځمکه کې لینډ ماینونه راکړل. ملګرو دې ریاست د موږ د زموږ ځنګلات ګرد یې ولول او موږ ته دغه ځنګلات دغه دروغوزه تابوتونه را جوړ کړو چې کوم تابوتونه زموږ د مرګ د مخکې موږ ته راوړل. ملګرو دې ریاست موږ ته تعلیم واخیستی
د موږ د تعلیمي ادارې واخیستې موږ ته بې تعلیمي راکړه ملګرو دې ریاست په دغه پشیم کې په بابو ملا کې زموږ ځمکې زموږ تعلیمي ادارې ونیولې او په هغه باندې خپل کمپلیکس جوړوي ملګرو دغه ریاست په بایپاس باندې لګیا دي زموږ اډې ګلې بندې په بایپاس باندې اډې جوړوي موږ بې روزګاره کوي موږ ګرځه د روزګار معاشرت طریقه د موږ ته کوي ملګرو دغه ریاست زموږ 80,000 پښتانه په دا پاکستان په دا سیمه کې د پښتانه علاقه کې موږ 80,000 پښتانه شهیدان کړل په افغانستان کې 40 لکه پښتانه شهیدان کړل او د دې ظلم او جبر خلاف پی ټی ایم جوړ شو لالا د اولې ورځې د پی ټی ایم د مطالبې په حمایت کې او د ځوان تر اخر ساه پورې دا حمایت کولې ملګرو پر دا وجه باندې دوی لالا شهید کړي لالا 40 کاله د دې مخنیوي لپاره مبارزه وکړه او په اخر کې خپل سر ورکړ ملګرو په دې ملک پاکستان کې لا قانونیت قانون نشته ادارې نشته نظام نشته عدالتونه مفلوج دي میډیا په زور نور کې ده د دې خلاف لالا خپل جدوجہد کولی د پی ټی ایم په مخکشه کولو کې د داسې کومه مرکزي کمیټې وه د هغه یو غړی وي په هغه کې به لالا دا خلک مجبوره کول چې دا سختې فیصلې وکړي د آئین بالادستي به ومني د پارلمنټ بالادستي به ومني د 22 کروڑو پاکستانیانو بالادستي به ومني نه که د 10,000 فوجي افسرانو بالادستي به ومني دوی په دا وجه لالا شهید کړي لالا خپل سر په دا خبرو باندې ورکړی قدرمنو ملګرو دوی په افغانستان کې د 40 کلن ځل اسمانه کې په لکونو په افغانان شهیدان کړل په لکونو منډې پورې کړلې په لکونو بچیان یتیمان کړل اوس بیا راپورته شوي دي بیا دا خبرې کوي چې افغانستان کې کوپر دی په پاکستان کې اسلام دی لالا وویل په افغانستان کې کوپر نشته په پاکستان کې اسلام نشته دوی به یوه خبره کوله ورسې ډاکټر اشرف غني صاحب دا حکومت لکي دا حکومت به ختمېږي لالا ورته وویل دا د حکومت خبره نه ده دا د ډاکټر صاحب خبره نه ده دا خبره د بند کمال خان غدا دا خبره د بند سلمہ غدا دا خبره د بند کجکری غدا دا خبره د 40,000 کمانډوز غدا دا خبره د 3 لکه د افغانانو عسکر غدا دا خبره د افغانستان د آئین غدا دا خبره د افغانستان د تعلیمي ادارو غدا دا خبره د افغانستان د پارلمنټ غدا که بیا دا نه راسره منئ دا خبره د هغه ځوانانو غدا چې پرمختګ سوچ وي په افغانستان کې دا خبره د هغه ځوانانو غدا چې په بار کې تعلیمونه کړي د خپل وطن ته راځي خدمات سره انجام کړي دا د پی ایچ ډي ډاکټرانو خبره ده دا خبره خالي د افغانستان د ګورنمنټ نه ده دا خبره د هغه شهیدانو ده د هغه 40 لکه کسانو ده چې چا خپل د قوم لپاره د خپل وطن لپاره سرونه ورکړي دي ملکونه خالي په خبرو نه چلېږي ملکونه په یو منظمه طریقه چلېږي په ادارو چلېږي دا خالي د ګورنمنټ خبره نه ده دوی دا پر افغانستان چې کوم نظام دی دا اوس روان غواړي دا نړوان غواړي لالا به د دې خلاف لالا د دې خلاف جدوجہد کوي او دوی په دا وجه دا شهید کوي ملګرو بله ورځ د پاکستان یو وزیر دا خبره کوي وای دا په افغانستان کې دا خلک عقل څخه طبقې راپورته شوي دي دا آئین نه مني نو په دې وجه په افغانستان کې عدم استحکام دی او وزیر صاحب په داسې سر خلاص کړه ستا په ملک کې آئین نشته 4 واره دا فوجیانو دا آئین مات کړی ستا فوجي دا خبره کوي و دا یو کاغذ دی زه بې راواخلم پرېکړه کړم په ډسبین کې بې واچومه
ته څنګه دا خبره کوې چې په افغانستان کې خلک نه سره کښېني ستا په پاکستان کې 11 جماعته راپورته شول ستا خلاف یې PDM جوړ کړي نه ستا پارلمنټ مني نه ستا سلیکټډ ګورنمنټ مني نه ستا الیکشن کمیشن مني نه ستا نیب مني نه ستا دهشتګرده فوج مني نه ستا یو شی نه مني نو ته څنګه خبره کوې چې په افغانستان کې مسلمان دي په افغانستان سیاسي قیادت پر یو ځای باندې دی پر یو پیش باندې دی د افغانستان چې کوم عسکري قیادت دی هغه تر خپل آئیني حدود نه وځي هغه تر پارلمنټ لاندې دی هغه تر آئین لاندې دی ستا کم فوجي ستا کم دغه تر پارلمنټ لاندې دی دې ماته راوښوه یو ځل نه دی لاندې لالا د دې خلاف مبارزه کوله لالا د دې خلاف 42 کاله د خانشهید عبدالصمد خان په کاروان کې مبارزه وکړه او په آخر کې خپل سر ورکړي ملګرو دا دې ساده خبرې نه دي ته راځې زما په ملک کې په ځوانانو باندې زما په ځوانانو باندې فتوې جاري کړې ستا په دا لاسپوستو باندې ته راځې زما مندې زما خوندې د هر ژوند د هر حق زه محرومه کړې کاغه پښتانه حق دي کاغه اسلامي حق دي کاغه انساني حق دي کاغه دنیاوي حق دي دا ګره په ګره ولیدي څنګه کې لالا د دې شي خلاف 42 کاله مبارزه وکړه او په اخر کې خپل سر ورکړي د دوی وزیر دا خبره کوي لکه نواب صاحب چې مخ کوله دی وایي دا طالبان ډېر قابل خلک دي دا وزیر صاحب غلط شوی دی دته مطلب دا وي چې دا افغانان ډېر باصلاحیته ډېر قابل خلک دي خو خوله یې چپه شوه طالبان یې یاد کړل موږ ویاړ وکړو په خپل افغانانو ورونه باندې قابل خلک دي ځینې ځای ته په لنډ وخت کې افغانستان په پښو ودرولی دوی به خپله معاشت یې برابر کړي ژوند یې برابر کړي هر شی تر دا شه برابر کړی دی ستا په ملک کې یو شی نشته چې وایي د فوج خبرې ماشي وایي ملګرو په دې ملک پاکستان کې یوازې د پښتانه سره ظلم نه دی روان د سندي سره د سرایکي سره د هزاره سره د بلوچو سره د داګورو سره ظلم روان دی لالا د دې خلاف اواز پورته کولی تایاد بلوچو که کریمه بلوچ ولا تر هغې بعد د قائد اعظم یونیورسټي ځوانان راپورته شو توپک یې واخیستې غرو ته وخت لالا دا سوال به وکړي چې دا ځوانان ولې توپک راخي دا خپړه لیکه ځوانان دي دا په شو وخت پوهېږي دا ولې دا شي ته مجبورې دي دا څنګه مجبورې کړي دي د بلوچو وطن د ګوادر ته راواخیستل هغه بلوچان د ګوادر راګرځه سله دا ظلم کوې سله دا جبر کوې لالا د دې شي خلاف 42 کاله مبارزه وکړه او په آخر کې خپل سر ورکړی ملګرو دا دې ساده خبرې نه دي هر شی موږ ته معلوم دی د خانشهید د مبارزې د 80 کاله زه راواخلې بیا د ده شهادت بعد دا تر نن ورځې پورې دا پارټۍ دا رهبري دا کام په دا هر شي خبر کړی دی په کار مې ژغ کړی دی ورته ویلي دي چې وکامه دا سړی ناجایز دسر کوي دا اداره یې دسر کوي دا خلک دا سر په دا طریقه ناجایزه کوي سره یو څه پر یو موټی څه زیاته به نو څه بدل کوي زیاته به نو څه درته وایي د دې بعد به دا ګرده کام سره یو کېږي ملګرو لالا د نېشنل اجنډې خبره کوله نېشنل اجنډا معنا چې موږ به یو داسې متفقت کور یو داسې شي باندې سره غونډېږو یو داسې اجنډا به جوړوو چې هغه به هر وخت په پښتون باندې یو مسایل راغلي نو ګرد خلک د راولس دا پارټیان به سره یو ځای کېږي او بیا به د هغې ستونزې خلاف د هغې ظلم خلاف د هغې جبر خلاف به اواز راپورته کوو لالا یو وخت دا به کوله ولې موږ په سینټ کې یو دغه راپورته کوي چې دا د PCB سیټلمنټ کوارټر دی دا به د لاهور سره واخ اسلام آباد نه دی راغلی نو ویل دا ګرده پنجابیان چې دا هره پارټي چې هر څو مخالفت وو دا کلک ولري موږ کلک ولري چې یا دا ځای به دا PCB نه شوروي نو موږ پښتانه پر دا ظلم پر دا جبر پر دا شهادتو باندې اعلان نشو یو کوژو نو بیا ډېر افسوس خبره ده ډېر زیات افسوس خبره ده مشر محمود خان اڅکزي جرګه اعلان کړې په بنو کې درې میاشتې بعد
دا پارټۍ به دا نور پارټیان سره مشاورت کوي، مشر به مشاورت کوي، بیا به یو اجنډا پلان کوو. د پښتون قومي اجنډا به پلان کېږي، موږ یې له کوز دا به ګرد پارټیان یې ګرد ولس پرې ومني او بیا به د هغې بعد وروڼو په موږ یو فرض جوړېږي. که هره پارټۍ وه، که هر شخص و د دې اجنډې خلاف دی، دا اجنډا یې پرېښوله، ستی د نو ملا ماته شي، ستی د نو غاړې بندې شي، که تر دا ګټې لا ورسره ځان کړي. په پښتانه باندې به زیاته سیاستونه نه کوو، پښتون به زیاته نه سر تقسیموو، سر یو کېږو به. اوس یې بیا بله راخلصې ده، په شهادتونو یې زړونه نه سو څاړه، اوس په دغه کورو په ړنګېدو یې زړونه نه سو څاړه، په مشرانو په شهادتونو زړونه نه سو څاړه. اوس راپورته شوي دي زموږ پېغلو ته په کورو ورننوځي، په بازارونو کې ناستونه وراشي، سلسله لیزۍ ته دا د افغان بچۍ ده، دا افغان نه ده، دا د پوره پښتون افغان بچۍ ده. موږ خوا په بدو تا په اسلام آباد کې لاس ور واچولی، سره ده ور اچولی لاس، ته ما ته سره په داسې شپږ نظر ګورې، ستا مطلب څه دی؟ د هغې بعد ام ژوند دې سو سوړ، بیا راپاته شو زموږ ګران ملګری رسول الله خان زیري زوی د اختر د 2 ورځې مخکې پورته کړی، دا ده ته دا پیغام ورکولی، دا پارټۍ ته دا پیغام ورکولی چې ته به د دا کاره کښېنې، ته به د پښتانه د کار د خبرې کښېنې، ته به د مظلومانو د خبرې کښېنې. دا کښېنئ، دا د پوره قام بچی دی، تاسو خوا به بدوئ کې نه به بدواسئ، دا ورسره راګرځئ. دا خالد رسول الله خان زیري بچی نه دی. ملګرو د لالا د شهادت بعد موږ یو بل شهید هم ورکړی، دا به موږ نه ویرو. خدایدار خان اګوزی چې د اف سی الکار و، د لالا په جنازه کې دی رالی، بیا د هغې بعد د ده په پاتا کې ناست و، د ګور زیات ډېر غم دا سړي وکړي، دا په اف سی کې یو مالي و. نو د دې بعد چې دوی لاړې کور ته، نو دوی راوپوښتئ ته په دا پارټۍ کې په دا کور کې ډېر زیات مثال ننوتلی، ستا د خلکو سره ډېر رابطې دي، په دا پارټۍ کې دم دي، مشرانو سره دي، دا کور کې د خلکو سره دي، ته به زموږ لپاره جاسوسي کوې. زه سلام کوم او دا سړي و خیرت ته، هغه ورته زه د عثمان خان شهید رنګ شهادت ختمومه، ستا غلامي نه بدلومه، او بیا څو ورځې بعد یې شهید کړې. زه دته دا شهید ته د عقیدت ګلونه وړاندې کومه. ملګرو زیاته بحث دی، زیاته په خبرو نه کېږي، زیاته په دغه نه کېږي، زیاته د عملي کارونه کوو. د مشرانو ذات هېڅ نشي کولی چې تاسې عوام نه راودرژاستئ. کاروبارونه به هم خل کړي، ژوندونه به هم خل کړي، هر څه کېږي، خو دا کام ته به راوځاستئ، ستړیا به لږ ستړیا به په ځان وړئ، لږ منډه به کواساستئ، که خپل ځان، خپل بچیان، خپل کام د دا جبر، د دا ظلم، د دا ناروا ریاست د دې ادارو خلاف تی راپورته کوئ، تی یې سمبالواساستئ. ملګرو د ټول اخر پر کې د لالا په جنازه د ده په پاتا کې په لکونو انسانان چې د په جنازه کې شرکت وکړي، په کروڑونو لاسونه چې د ده د مرګ زه مخکې پاته سو، ده ته دعا وکړه د صحت او له مرګه پسې بیا د ده ته د عقیدت ګلونه هم وړاندې کړو، ده ته دعاوې هم وکړې. د ټول سیاسي پارټیانو، که هغه جمعیت علما اسلام ده، که هغه ان پي ده، که هغه جماعت اسلامي ده، که هغه د پی ایم ایل این دی، که هغه پیپلز پارټي ده، که هغه بي ان پي ده، که هغه نیشنل پارټي ده، او که بیا زموږ علما اکرام دي، که زموږ وکیلان دي، که زموږ ډاکټران دي، که زموږ ټرانسپورټران دي، او که د هغې بعد که زموږ د محنتکشه غریبه طبقه ده، تاجرانو، او بیا د هغې بعد که په دا ملک کې دي، که په افغانستان کې دي، که په د یورپ کې ول، که بیا د هغې بعد په امریکا کې کم خلکو، زه ټولو شکریه ادا کوم د خپل پارټۍ له طرفه، د مشر محمود خان اڅکزي له طرفه، د خپل کورنۍ له طرفه، او په عمر اخر کې زه ستې غیرتي ځوانانو، مشرانو، همزولو زه دې ته اپرین وایم چې دوی ډېره ښایسته، لویه او منظمه جلسه وکړله. ډېره مننه.